لتیارو نپ کاروان کی عمراوتے لاروے دخ کلی المرو مسور زی کلیوال دا پیغمبر و مسور زی کلیوال دا پیغمبر و مسور زی بختور تر بختور و مسور زی. سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 70 سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 70 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 70 اوس دې دی کې دا جواب د یو سوال دی او سوال دا دی چې اهل کتابو دعوه کړې وه چې مونږ اقامت الکتاب یعنی قائم کړی دی مونږ کتاب ځکه چې ایمان او عمل صالح دا په مونږ کې شته دی او مونږ د کتاب اقامت کړی دی نو لہذا په دې آیات کې د هغې جواب ته اشاره ده چې تاسو اقامت الکتاب او ایمان او عمل صالح دا تاسو نه دی کړی بلکې تاسو د میثاق الهی مخالفت او تکذیب او قتل د رسولانو کړی دی نو څنګه تاسو دعوه د ایمان او تاسو د عمل صالح کوئ ځکه چې تکذیب او قتل د پیغمبرانو دا یقینا کفر دی. الله فرمایي لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل د دې ذکر میثاق بنی اسرائیل په سورہ بقرہ آیت نمبر 63 آیت نمبر 83 84 پای کې تیر شوی دی. بیا فرمایي وارسلنا الیہم رسلا رسولان د دې دپاره لیږلي دي چې دوی ته میثاق یعنی وعده ورته وریاده کي کلما جاءهم اوس دې ځای کې فرمایي چې کلما هر کله جاءهم چراغ دیتا رسولا یعنی پیغمبران یا رسولا پیغمبران رالل نو فرمائی چی میثاق بنی اسرائیل اللہ وعدہ غستے ود بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسولا او اللہ پیغمبران راولی گل چم دک وعدہ دیتا یاد کی کلما جاءهم رسول دا زجر دے د بنی اسرائیلو په ماتېدو د واده باندې بما لا تهوى انفسهم یعنی احکام شرعیه خو همیشه د خواهشات و نفسانیو نه خلاف وي
او هغه چې دی نو هغه مشتمل وي په وحدانیت د الله تعالی او په سنت د پیغمبر باندې نو فرمایي چې رسول یو پیغمبر بما لا تهوا بس نخوخی یعنی نفس اماره د دی فریقا کذبوا وفریقا یقتلون نو یقتلون چې دا صریح ته چې بنی اسرائیل ډیر انبیاء علیه السلام دای قتل کړي دي او دای شهیدان کړي دي ان تر دې پورې راځي چې دی بنی اسرائیل داس یو وختو چې په یو مازیګر کې دی 3 پیغمبران چې دی دای شهیدان کړي دي بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي وحسبوا الله تكون فتنه آیت نمبر 71 رابط ما قبل سردار چې دغه مرض د تکذیب پدې کې همیشه د پاره باقی پاتې شوی او سبب داغي ګمان عدم نزول د عذاب الله فرمای وحسبوا الله تكون یعنی دا خیال امنکو یا دا خیال کو انه الله تكون یعنی انه نبا واقعی کی فتنه یعنی عذاب اوس وحسبوا الله تكون دا په ما قبل کذبوا باندې عتب ته اشاره د استمرار د مرض ته یعنی دی چې تکذیب او قتل د انبیاء کو نو دی دا کار جایز غنو وی چې دا سبب د عذاب نه نه الله په دی باندې عذاب راوستو الله تكون فتنه یعنی فتنه په معنی د عذاب او بلا او د فتنه یعنی مطلب دا دی چې مصیبتونه عذابونه په دی باندې رالل نو فرمایي چې الله تكون فتنه نو فرمایي چې د دې ګمان هغه داو چې دی وی نحنو ابناء الله واحباء اوس دی دا ګمان کو چې په موږ باندې عذاب ناراضي او د ګمان چې دینو هغه دی اسباب داغي هغه دی وی چې نحنو ابناء الله واحباء لکه پرې صورت کې مخکې تیر شوی دی او دویم هغه چې دینو دار چې دی وی چې د دې عقیده و چې هر رسول د دې د شرع نه لک خلاف هغه حکم وکي یا حکم راړي نو دی هغه د دې پنيز باندې هغه پیغمبر هغه واجب القتل زکه دی پیغمبران چې دی د شهیدان کول او دریم دی عقیده ودا چې زمون آبا او اجداد به زمون نه عذاب د پکې دا درې واړه اسباب دا درې واړه خبرې چې دی دا تفسیر خازن هغه ذکر کړی دي فعمو وصمو رونواله او کونواله د حق نه مراد دی یعنی حق تکتل او فکر کول او حق چې دا اوریدل دی پری خودل زکه چې ځان بخله شوی غنی دی نو هغه الله تعالی کتاب ته بیا دی وګ نګدي زکه دی وی چې مونږه بخلی شویو نو دی زکه د الله کتاب ته وګ دا نګدي ثم تاب الله عليهم یعنی بیا توبه قبول کړه الله تعالی د دې ثم عمو بیا راندو یعنی راندو شو نو زګور دی وی چې ثم تاب الله عليهم د دې توبې نسبت دی ته نه کړي اشاره ده چې دی توبه هغه نه وکړي بلکې الله تعالی د تجدید د دین د پاره نور رسولان راولېګل او یادا چې دی ته توبې پشان د دې توبه چې وا دا پشان د عدم توبې وا یعنی دا توبه د دې قبول شوی دا نه وا نو فرمایي چې ثم تاب الله عليهم یعنی ثم عمو وصموا كثير منهم کثیر زکوی چې بعضی د دین ایمان نه وړي په اخیری پیغمبر باندې او لفظ د او کثیر لفظ دا بدل دی د ضمیر د عمو او د وصمونا او یا دا خبر دی د مبتدا محذوب د پاره چې هغه هم کثیرون دی نو فرمایي چې یعنی ثم عمو وصموا كثير منهم او بیا الله فرمایي والله الله تعالی بصیر الله لیدون کړي بما د اغس يعملون چې دی بکولو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو داغه رستو دی تډیر رسولان اگر علی گلی شیو او مخکې یاد کې هغه تیر شوی دی او دی به هغه قتلول او انکار به کو بیا به بل رسول الله راولېګ دی به قتل کو یا به داغه انکار وکړو نو بیا فرمای لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم آیت نمبر 72 اوس پدې کې دا دویمه مسله ده
یعنی مسله تبلیغیه ده په باره د کفر د نسواراو کې او مقصد پکې هغوی ته دعوت د توحید دی په قول د عیسی علیه السلام سره او په دې کې ذکر د عما او د صم د دوی هغه ذکر کوي چې مخکې د بعثت د اخیری رسول نه دوی ړانده او کاڼو. الله فرمایي لقد کفر الذین په تحقیق سره کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې وایي ان الله بېشک الله تعالی یعنی هو المسیح ابن مریم. داسې په آیت نمبر 17 کې هلته تیر شوي دي پای کې ردو په عقیده د شرک په تصرف باندې دلته رد دی په عقیده د شرک په عبادت باندې ځکه ورپسې قول د عیسی علیه السلام په رد د شرک په عبادت کې هغه ذکر کوي او دا قول د یعقوبیه او د ملکانیو او دا ډلې وي د نسواراو نه په دې وجه باندې دوی وایي چې الله تعالی حلول کړی دی په بدن د عیسی علیه السلام کې. نو عبادت د عیسی علیه السلام عبادت د الله تعالی دی. دوی وایي چې څوک د عیسی علیه السلام عبادت کوي دا داسې دی چې دی د الله عبادت کوي. نو فرمایي چې هر کله چې دی دا خبره دی نه کړي چې عیسی علیه السلام دا مستقل الہ دی د دې وجې نه داسې اونوي چې ان المسیح ابن مریم هو الله بلکې دی وی چې عیسی علیه السلام جسم ته الله حلول کړی دی. نو لہذا که څوک د عیسی علیه السلام عبادت کوي دا داسې ده چې دی د الله عبادت کوي. الله فرمایي ورپسې آیات ورپسې وقال المسیح دا دلیل نقلی دی. الله فرمایي وقال المسیح دا دلیل نقلی د عیسی علیه السلام نه پر رد شرک په عبادت باندې. عیسی علیه السلام سوی یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی ربی چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی. اوس دې کې اشاره د رد عقیدې د حلول ته دی وی چې عیسی علیه السلام ته العیاذ بالله الله حلول کړی دی. نو که څوک د عیسی علیه السلام عبادت کوي نو دا داسې ده چې دی د الله عبادت کوي. دا خبره غلطه ده ځکه په هغې باندې رد په دې جمله کې راغی چې وقال المسیح ابن یا بني اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. بیا فرمای انه من یشرک بالله دام داخل دی په قول د عیسی علیه السلام کې او مقصد دا دی چې شرک مطلقاً که هر قسم وي نو دا سبب د حرمان د جنت او دخول د ابدی جهنم دی. یعنی جنت په داسې سړي باندې حرام دی که هغه هر قسم شرک کړی که شرک په دعا دی که شرک په عبادت دی که هر قسم دی. او بل دا چې د دخول جهنم ته چې دی دا ابدی دی همیشه دپاره. نسوارا په دې شرک کې هغه اختری. الله فرمایي وما للظالمین من انصار دا رد د عقیدې د شفاعت قهري باندې او مراد د ظالمین نه هغه مشرکان دي یعنی مراد د هغې نه مشرکان دي. او بیا ورپسې الله فرمایي لقد کفر الذین په تحقیق سره کافران دي هغه کسان قالو چې وایي ان الله بېشک الله تعالی ثالث ثلاثه یعنی دریم د دریو خدایانو نه دی. اوس دا آیت نمبر 73 چې دی دا دریمه مسله تبلیغیه ده او رد په بله عقیده د نسواراو باندې او دا عقیده د نستوریه وه. او ابن جریر رحمت الله علیه وی چې ټولې ډلې یعنی ملکیه یعقوبیه نستوریه په دې قول باندې یعنی هغوی په دې باندې قول کوي او فرمایي چې یعنی عیسی علیه السلام یعنی خدایان درې دي. یو الله دی بل عیسی علیه السلام دی بل بیبي مریم ده. او بله ډله چې ده هغې ته برانیون وی او نسوارا د نجران هم د دې تسلیس هغه قایلو او د عقیدې د تسلیس په باره کې د تعبیراتو اختلاف دی. یو تعبیر دا دی چې دوی وی چې اب پلار الہ دی ابن الہ دی او روح چې دی دا الہ دی. نو مجموعه دا دی چې یو الہ دی. لکه مطلب دا دی چې نور دی نو په نور کې الله تعالی درې اوصاف خري. یو پکې شعاع ده
دویم پکې چې دی نو هغه حرارت ته او دریم پکې قرص دی. نو لہذا اوس دا ټول یو نور دی. نو دی د دې سره تعبیر کوي چې الله خو دغه یو الله دی، خو دا درې واړه چې دي نو دی په یو بل کې حلول کړی دی، او الله په عیسی علیه السلام او بیبي مریم کې حلول کړی دی. نو ځکه موږ د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم چې دی نو هغه موږ عبادت کوو. دا یو تعبیر دی. دویم تعبیر دا دی چې الہ جوهر واحد دی، پاغي کې درې اقانیم دي. یو اقنوم د اب دی، دویم اقنوم د ابن دی، او بل اقنوم چې دی نو دا د هغه کلمې دی چې د اب نه ابن ته منتقل شوې ده. دا دویم تعبیر دی. او دریم تعبیر اب ابن او روح القدس. او څلورم تعبیر دا دی چې الله، عیسی علیہ السلام او بیبي مریم. تفسیر ابن کثیر وی چې دا قول ظاهر د قرآن سره برابر دی په دلیل د دې صورت آیت نمبر 116 سره. او تفسیر قرطبی وی چې دی داسې تعبیرونه کوي چې دی وی چې الہ چې دی الہ دا درې دي. دا معنی د قول او د مذهب د اغیدا او اغیدا التزام کوي چې ثالث ثلاثه، الله د درو خدایانو نه یو دریم خدای دی. نو چې کله دوه کسان وي او الله تعالی ور سره دی نو بیا دی وی چې یعنی عیسی علیه السلام او بیبي مریم او ور سره چې دی نو دا الله جل شانه دا درې واړه چې دي انوي دا سری دا الہ دي او خدایان دي. الله رد کوي په دې باندې وما من اله الا اله واحد. دا صریح رد په قول د هغې باندې، ځکه چې هغې اگر چې اله واحد وي لیکن نورم هغه موصوف کړ په وصف د اله سره. نو الله فرمایي چې الکه ګورې دا خبره داسې نه ده. اے نسواراو دا تاسو چې کومه خبره کوئ، عیسایانو دا تاسو کومه خبره کوئ، نو دا خبره ستاسو غلطه ده او دا خبره داسې نه ده. نو فرمایي چې وما من اله الا اله واحد، یعنی الہ ستاسو چې دی هغه یو الہ دی چې الله تعالی دی. او دا صریح رد دی په قول د هغې باندې، ځکه چې هغې اگر چې الہ واحد وي لیکن نورم هغه موصوف کړل په وصف د الہ سره. نو فرمایي یعنی الله دی آیات کې په دې باندې رد د قول د تثلیث کوي. ولې نسواراو الله ته چې دی نو هغې یعنی دا وی چې عیسی علیه السلام د درو خدایانو نه یو خدای دی. نو الله فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اوس ورپسې فرمایي وان لم ينتهوا، دا تخویف اخروی دی. لیمسن الذین، مس په معنی د اصابت ته او په معنی د الصاق یعنی جوخ کېدلو ته وایي. او منهم چې دی په دې کې هغه مراد دی چې د دې عقیدې نه توبه نی وباسلي، ځکه چې د الله تعالی په علم کې ده چې بعضې د دوی هغه یعنی بعضې به توبه کوي، توبه به وباسي. او بیا ورپسې الله فرمایي منهم د دوی نه عذاب علیم، یعنی عذاب سره دردناک دی. او بیا ورپسې فرمایي آیت نمبر 74 دا ترغیب د توبې کولو ته دا دواړه عقیدونه او ترغیب په لحاظ د زورنې سره دی. نو تفسیر خازن وی چې استفهام په معنی د امر سره دی، توبه په معنی د رجوع الی الله سره ده، او په پرېښودو د شرک او د کفر سره ده. یا توبه چې دا په زړه سره ده او استغفار چې دا په ژبې باندې دی. نو فرمایي افلا یتوبون، آیا توبه نه وباسي دی الله ته الی الله، یعنی د دې قول چې هغه قول د څه شي دی تثلیث دی. ویستغفرون، بخنه نه غواړي. نو فرمایي چې والله الله تعالی یعنی دی بخنه نه غواړي د بد گفتارای نه. والله الله تعالی غفور رحیم، الله بخون کې مهربان دی. بیا ورپسې فرمایي مل مسیح ابن مریم الا رسول. آیت نمبر 75 دا دلیل دی د پاره د نفي د الوهیت د عیسی علیه السلام او د مور د هغه نه، او دا علت دی د پاره د توبې کولو، او دا مشتمل د په ډېرو دلیلونو باندې. اول دا چې ابن مریم دی او ابنیه او مور کېدل دا منافی د الوهیت دي. دویم دا چې دی رسول دی او رسالت چې دی دا منافی د الوهیت دی، او دا حصر اضافي دی،
یعنی په ده کې وصف د رسالت دی، صرف په وصف د الوهیت پکې دا نشته دی. الله فرمایي مل مسیح، نه دی مسیح چې زوی د بیبي مریم دی، الا رسول. الله فرمایي دا سره دا رسول دی. یو خبره شوه. اوس دا چې دی نو یو خو دی ابن شو. دویم دا دی چې د رسالت د ته ورکړی شو. نو رسالت چې دی دا منافي د الوهیت دی، چې کم سړی الہ وي نو خو پیغمبر نشي کېدی. اوس الله په خپله الله دی نو هغه به څنګه پیغمبر کیږي؟ نو لہذا دا حصر اضافي دی، یعنی په ده کې وصف د رسالت دی صرف او وصف د الوهیت پکې دا نشته دی. بیا ورپسې فرمای قد خلت من قبله الرسل. دا دریم دلیل دی په دوو توجیهونو سره. دو توجیهات تی پکې. اول دا چې مخکې د دنه رسولان تیر شوي دي، دا غینم عجایبات او معجزات د عیسی علیه السلام په شان هغه ښکاره شوي دي. نو که دا عجایبات او معجزات سبب د الوهیت او نو بیا خو به ټول رسولان دا سو دا به خدایانو، ځکه چې هغوی د عیسی علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي لکه موسی علیه السلام هغه معجزات وګوره، داسې د نورو پیغمبرانو معجزات وګوره. نو که چرې په معجزو سره او په عجایباتو سره یو سړی الله ګرځي نو بیا خو پکار ده چې دا نور پیغمبران چې دا هم خدایان وي. دا پکې یو توجیه ده. دویمه دا ده چې مخکې رسولان تیر شوي دي هغه مړه شوي دي، نو دا عیسی علیه السلام به هم د هغوی په شان مړ کېږي. نو چې په کم سړي باندې مرګ راځي نو هغه الہ نشي جوړېدی. دا دوه توجیهاتو. دریم و امه صدیقه، دا دلیل دی د نفي د الوهیت د بیبي مریم نه. یعنی صدیقیت خو منافي دی د الوهیت سره، ځکه چې صدیقین خو ډیر خلک شته دی، نو پکار دا چې دا ټول بیا الہ شي. الله فرمایي و امه صدیقه. ای نسواراو، تاسو چې وایي چې د ده مور دا څه ده پیغمبره ده او د ده مور چې دی نو دا صدیقه ده او د دې چې دی نو تاسو ته بیا اخیره کې نسبت د الہ کوئ. نو الله وایي دا خو صدیقه ده، دا خو رښتونې ده، دا خبره خو ټیک ده، خو دا خبره ستاسو غلطه ده چې دا څه ده دا الہ ده. یعنی دا تاسو هغې ته د خدای درجه ورکوئ. یو خو دا ده چې دا پیغمبره نه ده. صحیح شو؟ مخکې راځي و امه مور د صدیقه، دا رښتونې ده. اوس که چرې د خدای توب د پاره دا صدیقیت دا سبب ګرځي نو داسې خو ډیر خلک دنیا کې شته چې هغه رښتونې دي، نو بیا ولې هغه الهان دي، هغه ټول خدایان دي. او دغه چې دی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو هغه هم صدیقو، پکار دا چې هغه هم بیا الہ وي که نه، هغه هم بیا خدای وي. نو دا خبره ستاسو غلطه ده. صدیقه د دې تفسیر په سورة تحریم آیت نمبر 12 کې برازي او دا مبالغه په تصدیق کې، یعنی تصدیق د رسولانو او د کلمات الهیو علما عملا قولا او فعلا کړی دی. او د مقام د صدیقیت نه بره صرف مقام د نبوت ته په انسانانو کې. د صدیقیت نه بره درجه چې کومه ده نو هغه د څه ده؟ هغه صرف د نبوت ته، د خدای توب نه ده. د دې وجې نه اهل علم استدلال کړی دی چې بیبي مریم پیغمبره نه وه. لکه علامه ابن حزم وی چې ښځه پیغمبره هغه وی کیدی شي، خو امام ابوالحسن اشعری په دې باندې بیا اجماع ذکر کړی ده چې ښځه پیغمبره نشي کیدی. طریقه د استدلال دا ده چې په دې آیات کې الله تعالی اعلی مرتبه د انسان ذکر کوي د پاره د نفي د الوهیتو. نو عیسی علیه السلام مرتبه خود رسالت ذکر کړه، نو که بیبي مریم هغه پیغمبر و نو د هغې نوم سره به هم بیا دغه صفت ذکر کړه او که نه. او چې پیغمبر د پاره صدیقیت صفت کم ځای کې هغه ذکر وي نو هلته ورسره بیا نبیین هم ذکر وي. لکه تاسو په سوره مریم کې به بیا وګورئ 14مه سپاره کې په سوره مریم کې الله جل شانه هلته ذکر کوي که نه، هلته ذکر د چا کوي؟ هلته ذکر د ابراهیم علیه السلام کوي، هلته ذکر د ادریس علیه السلام کوي، هلته ذکر چې دی نو د اسحاق علیه السلام کوي. نو ګوره الله فرمایي واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. هلته نبی ذکر کو. او بیا چې دی نو الله فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. هلته بیا نبی موسی علیه السلام سره ذکر کو. او بیا فرمایي ورپسې الله وی واذکر یاد کا
فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. التم نبی ذکر کو او بیا ورپسې چې دی انو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اغم ذکر کوي. نو چې کم ځای کې د نبی ذکر وی لکه الله فرمای واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. الله نبی ور سره ذکر کو. واذکر فی الکتاب موسی، اللہ فرمائی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. التم هغه سره ذکر کړی دی او بیا ورپسې چې دی نو مخکې رکوع کې څه فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. نو چې کم ځای کې هغه ذکر شي نو ورسره چې دی نو پای کې هغه نبی ذکر کوي. اوس فرمایي چې الله تعالی د بیبي مریم سره چې نو خطاب کړل دا دلیل د نبوت ته. نو جواب داده چې معنی شرعي د نبوت سره خطاب الهی نه دی بلکې دعوت او تبلیغ کولم دی. اوس کدا بیبي مریم دا مطلب چې نو دا پیغمبر وا نو بیا خو پکار دار چې دی خلکو ته دعوت ورکړو. په قران کې یو ځای کې دی دعوت ثابت نه دی چې چاله دعوت ورکړي دا پیغمبر نه وا. او هغه د زنانه شان سرم نه خای چې دا چاته لاړ شي او دعوت ورکی نه، دا به کور ناستی. نو لہذا دا دعوت نشي ورکولی. ٹھیک شو. او بل خبره دا چې دا د دې شان سره نه خای، یعنی دا څه خډیر راغلی دی. الله ذکر کړی 12 سپاره کې واذکر اخا عاد واذکر فی الکتاب اسماعیل. دا چې دینو هر پیغمبر و الی عاد اخاهم هودا و الی ثمود اخاهم صالحا و الی مدین اخاهم شعیبا. دا ټولو کې الله ذکر کړی دی او ټولو دقه یو اعلان کړی دی. سی ویلی دی په خپل اعلان کې الله وی یعنی هر پیغمبر راغلی دی هغه ویلی دی قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای زما قوما د الله عبادت کوي، یعنی تاسو د الله عبادت کوي یو الله اومنه بل اله نشته تاسو د پاره. ما لكم من اله غیره، نشتره د دی الله نه بل اله ستاسو د پاره بل اله نشتره. نو کانا یاکلان الطعام بیا ورپسې دا پنځم دلیل مشترک دی د عیسی علیه السلام او د بیبي مریم په باره کې. دا رد د الوهیت دا غي او دا واضح دلیل دی چې څوک محتاج وي خوراک ته نو بیا هغه هر سیس ته محتاج هغه وي. نو چې کم سړی هر سیس ته محتاج وي نو هغه الہ نشي کېدی ځکه الله خوراک نه کوي، الله خوب نه کوي. نو چې کم سړی دې سیزونو ته محتاج وي نو د الہ نشي جوړېدی. او دا دلیل چې دی دا شامل دی ټولو انسانانو ته، که پیغمبران وي که اولیاء وي که پیران وي دا ټول محتاج دي خوراک ته. پای کې صفت د الوهیت دا نشي کېدی. نو فرمایي چې یعنی الله وی انظر کیف نبین، وګوره څنګه بیانو مونږ تاسو ته آیاتونه. انظر کیف نبین لهم الآیات، اشاره ده چې په دې آیات کې ډیر دلیلونه ذکر دي د پاره د توحید او رستنی دلیل چې دا مشتمل د پډیرو دلیلونو باندې. ثم انظر، امر د انظر دا دو پیری د پاره د مبالغه په تعجیب کې یا په تعجیب کې او لفظ د ثم دا د پاره د دې چې دا دواړه تعجیبونو کې ډیر فرق دی. یو طرف ته ښکاره عجیبه دلیلونه د عبدیت د عیسی علیه السلام دي او بل طرف ته اوریدل د حق نه په دروغ او شبهات سره دا د عقل نه ډیره لري طریقه ده او ډیره لري خبره ده. نو په دې کې درې چې دي نو هغه مسلې تبلیغي هغه پکې الله ذکر کړي. نو ګوره الله فرمایي چې اے بندگانو، اے زما بندگانو، تاسو عیسی علیه السلام ته ولې تاسو خدای وایي؟ عیسی علیه السلام خو ګوره خدای نه دی او تاسو ورته خدای وایي. نو حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی او په بخاری کې روایت ته الله فرمایي وی اے د آدم اولاده، اے د آدم اولاده ولی تاسو ما ته کنزل کوي؟ نو الله ته کنزل څه شی دی؟ الله سره شریک جوړول، دا الله ته کنزل دی. نو الله ته کنزل کول دا نه دی پکار. ترجمه ته وګورئ. نو فرمایي لقد اخذنا یقینا اغستو مونږه میثاق بنی اسرائیل پوخلوز د بنی اسرائیلونه وارسلنا الیهم رسلا
او لیگلیو منگا دیتا پیغمبران کلما هر کلب جاءهم چرال دیتا رسول پیغمبر بما لا تهوا چه نبخوخول انفسهم نفسونو ددی آغس چه نبخوخول نفسونو ددی فریقا کذبو یو ڈلیبا یعنی دروجن گنلا دروجن اکلا وفریقا یقتلون او یو ڈلب اوجلا وحسبوا الا تكون او خیالو کدی چې نبوي فتنه سعذاب په مونږ باندې فعمو نړواند شو وصموا او کان شو ثم تاب الله بیا مهرباني وکړه الله عليهم په دې باندې ثم عمو بیا وړاند شو وصموا او کان شو كثير منهم یعنی ډیر د دینا والله والله تعالی بصیر یعنی لیدون کې دی الله تعالی بما د اغس یعملون چې دی کوي لقد كفر الذين يقينا كافران شو کسان قالوا چې وای ان الله بشک الله تعالی هو المسيح الله یعنی هو المسيح عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم یعنی زوی د مریم دی وقال المسيح حالان کی ویلو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو سیوی یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی ربي چې رب زما دی وربکم او رب ستاسو دی انه من یشرک بالله او بیشک څوک چې شرک کوي د الله سره فقد حرم الله یقینا حرام کړی دی الله تعالی علیه پاغ باندې الجنت جنت ومأواه النار او زید اغ دوزخ تی وما للظالمین نشت ظالمانو دا پارا من انصار اسوک مددگار لقد کفر الذین یقینا کافران شو آکسان قالو چوائی ان اللہ ثالث ثلاثا بیشک اللہ تعالی درم دا درون دے وما من الہ او نشتر اسوک لائک دا عبادت الا الہ واحد یعنی سوا دا اللہ یونا وَإِن لَمْ يَنْتَهُ او کچر منن شدی عما دا آغسن یقولونا چی دی وائی لیمسن الذین نخامخا ابرسیا کسانو تا کفرو چی کفر کردے منهم ددینا عذاب علیم عذاب درناک افلا یتوبون آیتو بنو باسی دی الاللہ اللہ تا ویستافرون بخن نغواری داغنا واللہ اللہ تعالی غفور یعنی ډیر بخون کې رحیم ډیر مهربان دی مل مسیح ابن مریم نر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زوی د مریم الا رسول الله فرمای مگر دا پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې داغه ډیر پیغمبران و امه صدیقه او مور د ډیر رښتونی وا کانا یاکلان الطعام یعنی دی دوارو بخو یعنی کو خوراک اللہ فرمائی انظر اگورا کیف نبینو سنگ بیانو منگا لهم دیتا الآیات آیاتنا ثم انظر بیا اگورا یعنی انا یؤفکونا سنگ اڑولشی دی سنگ اڑولشی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر رسول الله والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله راینه مونږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور اپتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله راینه مونږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټول حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي الله پریشانه هم ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کړي الله چې سور بیماران دي که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي الله چې چا راته دعاګانو دپاره ویلي دي څه قسم مشکلات دي الله د ټولو مشکلات حل کړي الله د ټولو پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي الله کله چا اولاد نی الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکی الله کړه چا اولاد وی الله نیک عمل صالح قرآن خوانه دیندار لوی کی الله چې کومرونه بهر ملکونو کې ني الله دغه کارونه روزګارونه نشته
الله غي ته کارونه روزګارونه ورکي. الله کړه چا کارونه روزګارونه وي او الله پای کې خیر او برکت ني، الله پای کې ته خیر او برکت واچي. الله څومره طالبات موږ سره سبق وي، الله د ټولو په علم کې برکت واچي. الله د علم د دې د پاره، د دې د والدینو د پاره، خصوصا زمونږ د استادانو د پاره، الله د ټولو د پاره د دنیا د آخرت د خوشحالو او د خیر ذریعہ وګرځي، د نجات ذریعہ وګرځي. الله زمونږ د ټولو چې څه قسم حوایج دي الله دا ټول راته برابر کړي، الله دا ټول راته برابر کړي. الله دې ټولو طالبانو طالباتو په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله دې ټولو ته دنیا آخرت خوشحالي ورکړي. الله کړه چا والدین پکې وفات دي، الله قبرونه د نور نه ډک کړي. الله کړه چا ژوندي د عمرونه دراز ورته ورکړي. الله چې څومره استادان دي موږ سره مدرسه کې، الله د ټولو په عمرونو کې برکت واچي، په علم کې برکت واچي. څومره باجیګانې دي د ټولو په علم کې، په عمرونو کې، په کورونو کې خیرونه برکتونه راولي. الله چې چا راته هم د دعا دپاره ویلي دي، الله ټول زما په ذهن کې دي. الله دغه ټولو چې څه قسم ضروریات دي، څه قسم مشکلات دي، بعضې زمونږ میندې خویندې دي هغه یې راته ویلي دي دعا ورته وکړئ چې الله جل شانه دغه ټولو مشکلات حل کړي، پریشانۍ ختمې کړي. که چا د بچو د لاسه څوک پریشانی، الله دې د هغې بچي نیکمله صالحان نیکان دې جوړ کړي. چاته څه قسم مشکلات دي، په هر کور کې نفرتونه دي، الله هغه نفرتونه په محبتونو باندې بدل کړي. الله چې څومره دشمنۍ طرفګنۍ دي الله ټولې په دوستو باندې بدل کړي. الله موږ ټولو ته دنیا آخرت خیرونه او خوشحالۍ راکړي. الله موږ ټولو ته د دنیا د آخرت کامیابی راکړي. الله زموږ نه هغه کار والي چې ته پې خوشحالېږي، د هغه کار نه موږ وساتي چې ته پې خفه کېږي او ته پې ناراضه کېږي. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.